ګورئ نن هغه خلک په غور باندې ګورئ د چا په بدن کې چې کولیسټرول یعنې غوړوالی سیوا شي او بیا څه کوي او د دې وجوهات څه دي. د ټولو نه اول څه ته چې مونږ د ټولو نه خطرناکه بیماري وایو چې په دنیا کې د ټولو نه زیات مرګونه د دې په وجه باندې کیږي یعنې هارت اټیک، هغه ته دا کاس کیدی شي. د دې نه علاوه په دویم نمبر باندې د زړه د رګونې تنګېدی شي، ورسره سره فالج ورسره اټیک هم کولی شي د څه په وجه چې بیا انسان د ټول عمره معذوره پاتې کیدی شي. د ټولو نه اول خو په کولیسټرول باندې ځان پوهیږئ. د انسان په بدن کې دوه قسمه کولیسټرول وي، یو وي ایچ ډي ایل، بل وي ایل ډي ایل. ایچ ډي ایل مطلب دی های ډینسټي لیپوپروټین او ایل ډي ایل مطلب دی لو ډینسټي لیپوپروټین. ایچ ډي ایل څه ته چې مونږ ښه کولیسټرول وایو دا زمونږ د زړه دپاره ډېر پیداناک دی، او ایل ډي ایل څه ته چې مونږ لو ډینسټي لیپوپروټین وایو دا زمونږ د زړه دپاره دا خطرناک دی. د څه په وجه چې د زړه رګونه بندېږي، د فالج اټیک ورسره راتلی شي او د هارت اټیک چې کوم سانه بیماري ده د زړه دوره هغه ورسره راتلی شي. کله چې ایل ډي ایل سیوا شي یعنې لو ډینسټي لیپوپروټین دغه بیډ کولیسټرول سیوا شي، نو بیا د ایچ ډي ایل څه کار کوي، دا د ځان سره یوسي لیور ته او زموږ د هارت اټیک او دې نه علاوه چې کوم د زړه د تنګوالي راولي د ایل ډي ایل، د ایچ ډي ایل په وجه باندې د ایچ ډي ایل یې ځان سره روان کړي او لیور ته یې یوسي. د دې په وجه باندې د ایچ ډي ایل زموږ دپاره ډېر ښه ثابتېدی شي. اوس د کولیسټرول د څه په وجه سیوا کیږي او د دې څه طریقه کار دی چې انسان ته ځان بچ کړي. اوس کو چاته اوبیسټي وي یعنې هغه موټاپا وي هغوی ته او د هغوی وزن د 90 نه سیوا وي، نو کوشش هغوی ته دا پکار دی چې هغوی یو 10 کیلو ځان راکم کړي، یعنې 80 نه ابو دی نو 80 تکي ځان یا 70 تکي دا نو نیم 50% علاج هغوی د خپل زړه ځان ته وکړو. دې نه علاوه چې اکسرسایز دا ډېر مست دی. څنګه چې مونږ اکسرسایز کوو نو زمونږ د ایچ ډي ایل ورسره سیوا کیږي او د ایل ډي ایل کمیږي، څه ته چې د زړه د چانس د هارت اټیک د چانس بیا ډېر کم راځي. نو اکسرسایز یو مست دی. دې نه علاوه چې اکسرسایز څوک کوي نو هغوی ته بیا څه نه کیږي، د فالج اټیک ورته هم نه کیږي. دې نه علاوه ورزش یوه نیمه ګنټه کول دا ډېر زیات ضروري دی د هارت اټیک د رکاوېدو لپاره. او تاسو ایوایډ کوئ، هغه لرې کوئ، د سره غوښه نه لږ پرهیز کول پکار دي، هغې سره هم د کولیسټرول لږ سیوا کیږي. دې نه علاوه څوک چې پیس کي د هغې کې هم غوړوالی دی، داسې د پیټس نور دا شیزونه شو، کولډ ډرنکس وغیره شو، دا هم ایوایډ کول پکار دی، نه دي څښل پکار. د دې په ځای کول څه دي، که چېرې تاسو د غوړوالو د شیزونو نه ایوایډ کړئ، دا لرې کړئ او د دې په ځای سبزیانې استعمال کړئ، فروټ استعمال کړئ، میوه استعمال کړئ، نو دا کم چې ایچ ډي ایل ښه کولیسټرول دي دا به زموږ په بدن کې سیوا شي، او دا کم چې بیډ کولیسټرول دي دا خراب بیکاره کم کولیسټرول دي دا به زموږ په بدن کې کم شي. نو امید لرم چې انشاءالله په دې تاسو په دې ټولو خبرو به پوه شوي وئ. داسې مزید انفارمیټیک ویډیو دپاره زموږ د چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغه شانتې انفارمیټیک ویډیو زموږ د طرفه تاسو ته ضرور رسي. ډېره مننه.